نو دی وایي زه چې په دغه وخت کې ورته حاضر شولم مسجد چې و دا ډک و د انسانانو څخه بیا ملا صاحب چې کوم د خطبه وویله خطبه مسنونه ځکه نکاح کې خطبه راځي ثم سأل الخطیب بیا چې کوم مولوي صاحب پوښتنه وکړه نکاح څخه دغه زوم د پلار څخه او بیا د نجلۍ د پلار څخه پوښتنه وکړه د پاره د اجابت څه چې وایي دغه فلاني نجلۍ د فلاني لور په دونه پیسو باندې چې مهر معجل دی یا مهر مؤجل دی وینې دا تا قبله کړې وه قبله کړې دي دا وینې یا تا ور کړې وه ور کړې دي دا پلار چې دا وایي هغه بل ته څه وایي تا قبله کړې وه قبله کړې هغه یې ما قبله کړې وه قبله کړې دي دا الفاظ ورته وایي په نکاح کې به دوه شاهدین حاضر وي دوه ګواهان به وي که چېرې نکاح چا دی وکړه خالي نر و ښځه سره راضي ولو نو نکاح نه کېږي نکاح خامخا دوه ګواهان به خامخا موجود وي بیا نو دې دواړو جواب ورکوي چې موږ د فاطمې مهر څه چې نبي علیه السلام حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپل لور ورکړه فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه چې کوم مهر ولو هو 500 دراهم 500 دراهم ولو چې نبی علیه السلام خپل لور حضرت فاطمه او چاته ورکړه او حضرت علي رضی الله عنه په دغه مهر باندې دې راولاړ شو نکاح وته بیا خطیب چې کوم دی هغه څه ویل النکاح سنت خطیب صاحب تقریر وکړي د څو مولوي صاحب والنکاح چې کوم دا د انبیاء سنت دی وبقایة عن الفتن والفساد دا نکاح چې کوم دا سړی محفوظه کوي د فتنو څخه او د فساد څخه اوس بعضې خلک وایي زه بزرګ یم زه نکاح نه کوم بزرګي دا ده چې ته نکاح وکړې بې نکاح بزرګ موږ ډېر کم لیدلی دا پخوا زمانه کې خلک ولو وینې چې هغو به نو دونه قدر علم کړی ولو چې بلکل د تقوا اعلی مرتبې ته به رسېدلي وو نو په هغه کې شاذ و نادر دا رقم علما راغلي دي چې هغو ګډ ژوند نکاح نه ده کړې لیکن نبی علیه السلام خپل امت ته ویلي که ته بزرګ کېږې نکاح به کوې بې نکاح سړی نه بزرګ کېږي سي ګوره ټول انبیاو نکاح کړي دي سوا د څو انبیاو ټول انبیاو نکاح کړي دا د انبیاو سنت دی او بل دا د فتنو څخه د بچاو دپاره وي ځوانان په چیش باندې د فتنو څخه بچاو ته که ته هلک د سم سي ځي بس پلار پریشان وي زما زوی نه برابرېږي هلته واده نه ورکوي لوی سړی 30 کالو 40 کال ته ورسېږي تر اوسه کوزدله نه ورکوي زما زوی بېلارې دی تی دم پر وکړي تی تعویض ور وکړه مولوي صاحب وینې د په دم په تعویضو دلته نه راګرځي دلته واده ور وکړه نو د فتنو څخه د بچاو ذریعه چې کوم د هغه نکاح ده واعظم النکاح برکة ایسره مؤونه تر ګردو ښه عظیم ترین نکاح چې په هغه کې ډېر غټ برکت دی هغه چې په هغه کې خرچه لږ وي چې شوي ورته وګورئ زموږ تر ګردو ګران کار نکاح دی نکاح تر ګردو ګران دی چې کوزده کوې هغه دسملونه دي هغه پیټیانې دي هغه جوړې دي هغه پلنې جوړه دی د ناوکۍ دی د زوم دی دا خاصه دا خلک دا نشي کولی هر چا په وس نه وکړه د فالتو رواجونه دا پرېږدي تر ګردو د برکت نکاح هغه ده چې په هغه کې خرچه کمې وي صحیح سلو ودعا دعاء اجتماعيا للمحبه والاتحاد بیا مولوي صاحب چې هغه راولاړ سلو آخر کې دعا اجتماعي وکړه صحیح سلو د مسلمانانو د اتحاد لپاره او د دې زوجین په مابین کې د اتحاد د محبت چې الله پاک دې نکاح موږ وکړه دې مابین کې محبت راوړه دی بیا زه رالمه دغه زوم لره بیا مې دته مبارکي ورکړه د څه شي د دې نکاح دی وروسته تر دې بیا د ولیمې دغه چې کوم هغه قایم شو مجلس دا خو د کوزدې ډول نکاح ډول د نکاح بعد خو بیا واده راځي په واده کې بیا چې کومه ډوډۍ ورکول کېږي دا ته په عربي کې ولیمه وایي نو دوی دا د ولیمې مجلس چې منعقد سلو المسنونه فی بیت العریس د دغه په کور کې د زوم په کور کې ډېر نادر شی دا ولو د برکت شی دا ولو چې په دغه د واده په ډوډۍ کې د مړو سره سره مسکینان هم رابللي وو دا هم غټ شی دا غټ نقطه کتاب را په دې درشي چې زموږ د خلکو مزاج څه دی هغه دا دی په واده کې ماړه خلک خالي رابولي هیڅ موټر والا وینې صاحب استطاعت غوړ پړ دا رابولي مسکین سپیره وینې پرې چوټي سپیره پښې سپیره مخې روزانه کوي دا په ډوډۍ کې سره بولي نه
نو دوی څه وایي دغه چې ناوله د شي هغه دا ولو چې دلته خلکو دغه کور والا چې کوم دي د مسکینانو سره د غنیانو سره مسکینانو ته دعوت ورکړی ځکه حدیث کې راځي شر طعام الولیمه یدعى لها الاغنیاء ويترك لها الفقراء نبی علیہ السلام وایي دا حدیث دی بد د خوراکو څخه هغه ولیمه ده چې هغه لره غنیانو ته دعوت ورکول سي او په هغې کې فقیران پرېښول سي تربور د بده ډوډۍ او بې برکته ډوډۍ شر د طعام بده ډوډۍ دغه ده که روش دي هم بد دی که کباب دی که هر څه دی که بریاني ده چې په هغې کې د ولیمې ډوډۍ د واده ډوډۍ په هغې کې مسکینانو ته دعوت نه ورکول سي صرف مړو ته دعوت ورکول سي داسې ځان ساتي دا د بخاري او د مسلم دا صحیح حدیث دی دا بل دا دی وایي دغه چې مېلمنو په ناستې ډوډۍ وخوړله په څه شي وخوړله په ناستې باندې على الارض حول المائده شاوخوا په دسترخوان ګرځېدلي وو په دې کې بل سبق درکوي چې ډوډۍ روسیانو په ولاړه باندې مه خوري بعضې ودود څه داسې شاجالو کې په ولاړه باندې ډوډۍ بس په ولاړه باندې غابونه لاس نیولي هلته راواخې بس هلته یو هلته په کونج کې سره ولاړ دوه دی هلته سره ولاړ ډوډۍ سره ولاړې خوري په ولاړې فرق د حیوان دی لکه غوا سره په ټپ کې اچولي جګه ولاړې خوري چې هغه فرق نه کوي پسه دی ورته ولاړ دی انسان ته الله شرافت ورکړي دي هغه یې په ناستې خوري دسترخوان دې هوار کړي په مځکه باندې عاجزه ده نو ښه په ارامه باندې او په تواضع مې وکړه وروسته ډوډۍ چې موږ فارغ وسولو بیا ما اجازه واخیستله چې زه ځم کور ته وینې نو بیا مې دوی دعا وکړه دې ته مې څه وکړه په دې کې دا سبق درکوي چې ته راوځې نو دا دعا بیا چاته کوه دغه واده والا کورنۍ ته دا دعا کوه اکل طعامکم الابرار اکل طعامکم الابرار ستاسې ډوډۍ نیکان وخوړله وسلط علیکم الملائکه پر دې باندې رحمتونه نازل کړو فرشتو وافطر عندکم الصائمون او بعضې روژاتیانو هغو روژې هم دې سره ماتې کړې وینې روژاتیانو روژې هم د سره ماتې کړې نو دا ستې د برکت ډوډۍ شوله اوس به دې مسه خلاص شوله خلاصه یې داسې نکاح سنت ده د انبیاو سنت دی د فتنو د فساد څخه د ځوان د بچاوېدو طریقه چیز ده چې ځوان ته د فتنو د شرورو څخه د نن سبا زمانې دا ته راګرځې دا په تبلیغو په دعوتو خالي نه راګرځي خالي په تبلیغ کې واسطه اوس خلک چې ځوان دي په تبلیغ کې تبلیغ کې نو هلته چیر دی د خالي برابري وینې تبلیغ کې به دی سم سي 2 ورځې بزرګې 3 ورځې بزرګې څلورمه ورځ بیا بدلي اوري بیا په ګریان کې ګرځي بیا ملګري ورسره رالو نو تا چې واده وکړې بیا تبلیغ ډېره فایده ورته کوي پکار دی چې خلک څه وکړي مشران د کشرانو د ودو انتظام وکړي او بل دا دی نکاح به اسانه کوي نبی علیه السلام یا په اسلام کې چې کوم دي هغه چې دي د نکاح د اسانوالي ترکیب مشترک کړل شوی دی چې نکاح یو ګرانوي مهرونه کم کړي او په اسانه طریقه باندې کوي دا رواجونه ختم کړي په پیژ او بل دغه شی کې وایي چې څه وخت ولیمه کېږي د واده ډوډۍ کې پکار وي چې په دغه ډوډۍ کې خالي مړو ته دعوت نه ورکول سي د مړو سره سره مسکینانو ته دعوت ورکول سي نو نبی اسلام تر ګردو بعد ډوډۍ هغه ده چې خالي مړو ته دعوت ورکوي